بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 122 نمبر درس دی. منصوباتو کې 12 نمبر اسم منصوب چې کوم مستثنا دی دا شروع دی. د مستثنا لږ باس لږ اوږد دی، څونه چې زموږ په بورډ باندې راځي دومره حل کوو. د مستثنا بیا دوه قسمونه دي. د دې مستثنا او مستثنا منه موږ اول تعریفونه وي، بیا هم دا مستثنا دوه قسمونه وي چې یو مستثنا متصل وي چې دا مستثنا او مستثنا منه یو وي، نو هغه ته مستثنا متصل وي. او دویم چې د مستثنا منقطع ده، نو مستثنا منقطع څه ته وایي چې مستثنا او مستثنا منه دا یو نه وي، یو قوم وي یا یو ډله وي یا یو قسم مخلوق وي بل قسم مخلوق وي، هغه ته مستثنا منقطع وایي. بیا به انشاءالله نن د مستثنا دوه قسمونه نور وایي، یو ته مستثنا مفرغ وایي، یو ته مستثنا غیر مفرغ وایي. مفرغ معنی چې فارغ وي، مستثنا فارغ وي. د څه نه فارغ وي؟ د مستثنا منه نه. او مستثنا غیر مفرغ هغې ته وایي چې یاره مستثنا چې دی دا فارغه نه وي، یعنی د ده مستثنا منه موجوده وي. مستثنا مفرغ چې مستثنا منه موجوده نه وي، او مستثنا غیر مفرغ چې مستثنا منه موجوده وي. د دې نومونو نه پته لګي، مفرغ چې فارغ وي او غیر مفرغ چې فارغ نه وي. نو اول د مستثنا مفرغ تعریف زده کوو. مستثنا مفرغ داسې اسم ته وایي، مستثنا مفرغ داسې اسم ته وایي چې مستثنا منه مذکور یعنی موجود نه وي. مذکور معنی ده چې موجود نه وي، ذکر شوي نه وي، چې مستثنا منه په کلام کې موجوده نه وي. ټیک شو، هغې ته مذکور چې مذکور نه وي یعنی موجوده نه وي. ټیک شو، مستثنا مفرغ داسې اسم ته وایي چې مستثنا منه مذکور یعنی موجوده نه وي. لکه جاءني الا زیدن. وګوره مخکې به مونږ به وي جاءني القوم الا زیدن، ټول قوم راغی مگر زید رانغی. اوس دلته دی جاءني زما خواله راغی الا زیدن مگر زید رانغی. ټیک شو، نو وګوره د دې الا د الا نه پس چې دا کم اسم منصوب دی که نه، دا مستثنا ده. مستثنا نو د دې مستثنا هغه مستثنا منه چې ده هغه موجوده نشته، صرف جاءني الا زیدن. او دلته کې ښکته دغه کې وګورئ جاءني القوم الا زیدن. نو وګوره دلته کې د زید هغه مستثنا منه موجوده ده، او د بره د مفرغ کې د زید هغه مستثنا منه هغه موجوده نه ده. ټیک شوه، نو چې کله د مستثنا هغه مستثنا منه موجوده نه، هغه ته مستثنا مفرغ وایي. هغه ته مستثنا مفرغ وایي چې د مستثنا منه نه فارغ ده. مستثنا د دې مستثنا منه نشته، نو دته مستثنا مفرغ وایي. او مستثنا غیر مفرغ داسې اسم ته وایي. مستثنا غیر مفرغ داسې اسم ته وایي چې مستثنا منه مذکور یعنی موجود وي، چې مستثنا منه موجود وي په کلام کې. د مستثنا هغه چې کوم مستثنا منه موجود وي، نو هغې ته کلام دا هغې ته مستثنا غیر مفرغ وایي. او چې کله د مستثنا هغه مستثنا منه موجود نه وي، نو هغه ته مفرغ وایي. لکه جاءني القوم زما خواله قوم راغی الا زیدن مگر زید رانغی. د بره غیر د مفرغ کې وګورئ جاءني الا زیدن زما خواله رانغی مگر زید راغی. او دلته دی جاءني القوم الا زیدن زما خواله قوم رانغی مگر زید راغی. ٹھیک شو، زما خواله قوم راغی مگر زید رانغی. نو وګورئ دلته کې دا مستثنا منه موجوده ده، دا مستثنا منه موجوده ده او دا مستثنا ده. ٹھیک شو، نو د دې مستثنا منه موجوده ده، نو دته مستثنا غیر مفرغ وایي. او د دې مستثنا منه نشته دی. وګورئ جاءني نه پس القوم نشته، نو دلته کې دې مستثنا ته مستثنا مفرغ وایي چې دا مستثنا فارغه ده، د ده هغه دغه نشته دی، د مستثنا منه نشته. چې د مستثنا دا زید مستثنا دی، د مستثنا منه نشته، نو ځکه دې کلام ته دې ته مستثنا ته مستثنا مفرغ وایي. دلته دا زید په دې ښکته دویم دا مستثنا غیر مفرغ کې وګورئ دلته دا مستثنا چې دی که نه، د ده دا مستثنا منه القوم دا دی موجود دی. نو چې کله د مستثنا منه وي که نه، نو هغه ته مستثنا غیر مفرغ وایي. او کله چې د مستثنا منه نه وي، نو هغه ته مستثنا مفرغ وایي. ټیک شو جي، نو دا خو دغه خبره وه. بیا چې په کم کلام کې په کم جمله کې په کم کلام کې استثنا وي، یعنی حروف استثنا موجود وي، نو داسې کلام بیا دوه قسمه دی. داسې کلام دوه قسمه دی، یا به دا کلام موجب وي یا به کلام غیر موجب وي. کلام موجب څه ته وایي او کلام غیر موجب څه ته وایي؟ یعنی داسې کلام داسې جمله
جملې ته کلام هم وایي ښه داسې جمله چې هغې کې حروف استثناونه یو استثنا موجود وي نو د داسې کلام بیا دوه قسمونه دي یا به دا کلام موجب وي یا به کلام غیر موجب وي کلام موجب داسې کلام ته وایي کلام موجب داسې کلام ته وایي چې کوم کلام کې نفي نهي یا استفهام نه وي یعنی مثبت کلام چې که نه مثبت کلام مثبته جمله چې وي چې نفي نهي یا استفهام پکې نه وي نو هغه ته کلام موجب وایي لکه جاء القوم قوم راغې الا زیدا مگر زید رانغی نو وګوره دلته کې د جاء القوم قوم راغی دا مثبت جمله ده ٹھیک شو او کلام غیر موجب ته وګوره داسې کلام ته وایي چې کم کلام کې نفي نهي یا استفهام وي لکه ما جاء القوم الا زیدا زما خواله قوم رانغی مگر زید راغی ٹھیک شو نو زما خواله ما جاء القوم دلته کې دا ما نفي ده ګور دا نفي په دې کلام کې نفي شته ٹھیک شو او دې بره کلام کې نفي نشته دا مثبت کلام دی نو مثبت کلام ته کلام موجب وای دا مثبت کلام دی مثبت او دا یو نفي کلام دی دا کلام چې دی دا نفي دی یعنی دې کې نفي شته نو په کومه جمله کې چې نفي وي کنه هغه ته کلام موجب وي خو بشرط دا چې حرف استثناء پکې وي ګوره دې ته حرف استثناء وای حرف استثناء نو چې کم کلام کې دا وګور د برم کې د کلام کې چې حرف استثناء په کم کلام کې وي کم کلام کې چې حرف استثناء وي نو هغه کلام بیا دوه قسمه یا به کلام موجب وي یا به کلام غیر موجب وي کلام موجب څه ته وایي چې هغې کې نفي نهي یا استفهام نه وي هغه جمله چې مثبت وي نه پکې نفي وي نه پکې نهي وي نه پکې استفهام وي او کلام غیر موجب داسې کلام ته وایي چې په هغې کلام کې نفي نهي یا استفهام وي لکه ما جاء القوم دې بره کې یو جاء القوم قوم راغی دې ته مثبت کلام وایي او دا ما جاء القوم قوم رانغی دې ته دغه وایي دې ته نفي کلام وایي نو کلام چې کوم مثبت کلام وي نو هغه ته کلام موجب وایي او چې کوم نفي کلام وي هغه ته کلام غیر موجب وایي خو شرط پکې دا دی چې ګوره حروف استثناء پکې وي ښه دا وګوره الا حرف استثناء دی دلته کې بره جمله کې مثبت کلام کې الا حرف استثناء شته او ښکته دا کوم غیر موجب چې دی په دې کې الا حرف استثناء شته نو د الا حرف استثناء نه مخکې چې دغه کوم کلام کې نفي نهي یا استفهام نه وي نو هغه ته کلام موجب وایي او د الا حرف استثناء نه مخکې چې کوم کلام کې نفي نهي یا استفهام وي نو هغې ته هغې کلام ته کلام غیر موجب وایي ټیک شو جي دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام